بلا نه به دې څوک ساتي، زه خو تا نه پرېږدم، سرمند نه وباسه، مال خپلې پیسې راکړه. نو دا اوس ساده سړی دی. ها ټیک دی، یو انسان باندې قرض دی، لږه ډېره صدقه د دې بره کوي چې ما باندې رحم وشي، الله دا صحیح ده. خو چې داسې غټې غټې صدقې کوې او تا باندې قرضونه وي او ته نور هم قرضونو کې پنساوېږي، دا بالکل اسلامي مزاج نه دی. الله ته دوی بالکل صدقې مه ورکوه. د دې دپاره دا نور کسان شته، ته پردۍ پیسې ختمې که، بیا وروسته خپلې پیسې وګټه، بیا صدقې شروع که، هېڅ خبره نه، ترتیب سبا چلېږي. دیو وجې نه قرآن کې راځي، الله وایي د ما پیغمبر نه خلک تپوس کوي ماذا ينفقون، څه خرج کو؟ قل العفو، چې کوم شی دنه زیات وي هغه ورکړه. که ستا خپله پکاري یا د چا د باندې قرض وي، دې څیزونو کې کار مه لره. ځکه نن ته ورکړه کې چې کور هم دې چا له ورکو، دوکان هم دې خلکو له ورکو، قرضونه هم دې راوړل، نو سبا تا بیا خلکو ته لاسونه نیولي، نو یو سوالګر پکې نور هم زیات شو. موږ سوالګر کمول، یو پکې بل هم زیات شو. نو د دې وجې نه ګزاره کوه، قول العفو، هغه زیات چې کوم ستا دغه نه هغه ورکوه. نو دې وجې نه قربانۍ کې به کار نه لري. د قربانۍ یو څو مسلې درته نورې بیانو. عزتمندو یو د اجازت خبره ده. قربانۍ کې عزتمندو د چا د طرف نه چې ته قرباني کې د هغه نه اجازت اخیستل ضروري دي. ځکه بعضې کسان یې بار ملکي، بعضې کسان هم دلته یي کور کې تا سره، خو هغه ته پته هم نه وي چې دا قرباني د چا په نوم کېږي او زما پکې حصه شته او که نشته، او تا وله حصه اخیستې ده. کله پلار زوی له کوي، تپوس ترې نه کوي، کله زوی پلار له کوي، کله ښځه خاوند له کوي، کله خاوند یې ښځې له کوي، کله بچو نوسو له خلک کوي، کله نوسي نیا نیکه له کوي. نو عزتمندو یا کله نه کله سړی یار دوست له هم قرباني کوي، عزیز رشته دار له هم کوي، نو د دې تربور له هم کوي. نو دې کې اجازت پکاري. البته بعض عالمان وایي چې د کومو خلکو معاشره او سوسایټي او عرف کې د شروع نه اجازه دي، لکه زمونږ پښتنو کې اکثر د پلار چې کوي نو د زامن ورته اجازه دي. نو که دلته صراحتا اجازت ونه غواړي نو خیر دی، خبره. ځکه ټولو ته پته وي زمونږ پلار قرباني علي د مشرانو په واک اختیار کې وي او هغوی علي او هغوی پې نومونه مچوي او هغوی پې خسڼې مچوي، هر څه پې هغوی کوي. نو که دلته اجازت وانه غوښتلی شي خیر دی. خو چې کوم ځایونو کې دا عرف نه وي، دا رواج نه وي او هلته د چا نه تپوس ونه کړو، نو قرباني دې نه کېږي، یعنې واجب قرباني دې نه کېږي. نفلي دې وشوله، هغه صدقې والا لین ته واوړېدلی، هغه واجب د نه پاتې شو، لین دې بدل کو، نو واجب خو ضروري ده. نو چې کوم ځای کې رواج یي د تپوس نه کولو، خیر دی که هلته چا وکړله، قرباني ادا کېږي، هېڅ خبره نه ده. بعض وخت کې پلار زوی د کور واکمن جوړ کړی وي، بچیه بچې څه دې خوښه یې کوه، نو بس هغه واکمن دی. نو که د پلار نه تپوس هم ونه کړو، د پلار حصه یې وکړه، د مور حصه یې وکړه، ادا شوه. خو اوس مثلا تاسو زما د طرف نه کړې ده، لکه داسې خو کېدی خو نه شي، خو زه بس هسې بیا زه یو فرض کړمه، ځکه اوسه پورې امام له چا قرباني نه ده کړې، خو زه هسې خو به خوشحاله شو که نه، نو زما د تاسو قرباني وکړه او سبا له راځي چې مفتي صاحب مبارک شه قرباني مې دله کړې ده، نو زما واجب قرباني دې سره نه ادا کېږي، یا بالفرض زه تاسو له وکړمه، نو دا خو د هغې نه هم ډېره سوچه ګرانه خبره ده. تاسو یې ماله کوئ، دا خو څه نه څه کېدی شي، خو چې زه تاسو له وکړم د دې خو بلکل سوچ هم مه کوئ، ځکه بلکل هسې لکه ګپ د سره لګومه. خو که بالفرض زه درته سبا ووایم چې ما هلکه دې ټولو مقتدیانو له قربانیانې کړي دي او تاسو اجازت نه وي، نو ستاسو قرباني نه ده ادا شوې. قربانۍ کې اجازت ضروري دی. صحیح ده. ګپ شپ انداز کې درته دا خبره کوم د دې وجې نه چې ستاسو ذهن کې خبره راشي، نور نه ستاسو پکې کموالی یا توهین غرضي نه د خپل ځان، خو یو مسله باندې پویولو ګپ شپ انداز کې ده. دویمه مسله دا د عزتمندو، بعضې کسان وایي ما سره پیسې نشته دی خو زما د قربانۍ شوق دی، نو که زه قرض والم نو قرباني مې ادا کېږي که نه؟ نو دا یاد نه قرباني د هر چا ادا کېږي، د غریب هم ادا کېږي، د مالدار هم. فرق صرف دی په مالدار باندې ضروري ده او په غریب باندې ضروري نه ده. ضروري پې نه ده، واجب پې نه ده. نور نفل کار خو سړی کولی شي که نه. نو غریب ته بیا موږ وایو خپل ځان ته وګوره، خپل جب ته وګوره، خپلو خرچو ته وګوره. که پیسې د سره مثلا جمع شوي دي او خرچې دي د کور ګیس بیل فلانې ډنګرې دی داخل کړی دی، یو اوښ خو ځان له واله ولالی که ډېر اعلی خبره ده. یو غریب سړي سره پیله ځل پیسې جمع شوي دي، 2 لکه 3 لکه 4 لکه، او هغه غریب سړی وایي د ټولو نه ړومبې زه د الله دپاره قرباني کوم اگر چې ما باندې لازم نه ده. نو افرین او شاباسې چې الله سره دومره مینه ده. بل سړی وایي زه دویم واده کوم، بل سړی وایي زه دویم
دکان علما او دا غریب سره پیل ځل پیسې جمع شوي دي او زه د الله دپاره قرباني کوما، نو افرین ډېر اعلی خبره بالکل یې ادا کېږي. خو که یو سړی وایي چې مثلا ما سره پیسې هم نشته دی ګاونډي نه علما، نو موږ یو بیا دومره قرض واله چې سبا یې خلاصولی شي، داسې نه چې سبا یې بیا جومات کې رانیولی او دغه رنګې پوله باندې رانیولی او مارکیټ کې رانیولی او بیا خلک بې عزته کوي که نه. او حدیث کې راځي وروره د قرضدار سړي ته د رټلو حق شته، ځکه هغه غریب په دې پیسو باندې خولي وتي دي او تا ته ورور نفلي قربانیانو له اخیستې اوس یې ورکولی نه شي. نو د دې وجې نه د وس مطابق والا، که یو چیلي پیسې به وروسته پوره کولی شي به یو چیلی ځان له واله. غریب سړي که داسې چیلی واغېستو چې غاښونه هم نشته د هغه باقي هم ادا کېږي ځکه خو واجب نه ده که نه. یو داسې چیلی واغېسته غریبه ګوډه مډه ده او ګډه وډه ده، خو بس الله دپاره قرباني کې د هغه باغي باندې هم کېږي، د مالدار سړي نه کېږي ځکه دا خو غریب دی. الله وایي مړه تا نه خو هر څه قبلو چې ته دومره دغه کې کاڼۍ ده ګوډه شله ده هر قسمه او فلانې نشته ډیګنې، ځکه دا غریب سړی دی او په الله باندې دومره غیرت کوي، نو الله هم پې غیرت کوي. ما ستا چې څنګه شی واغېستو بس حلالې کا. خو مالدار سړي کې چې په قربانۍ کې یو عیب راووتو هغه واجب قرباني به دوباره کوي که اختر ورځي، او که د اختر ورځي نه نو د یو ګډ د یو چیلي به د یو حصې په سر باندې پیسې ورکوي، ځکه تا باندې الله رب العزت مالونه در درکړي، بیا الله ته ګډ وډ مال واپس کې. نو الله رب العزت وایي بعضې کسان داسې وي داسې مال د الله په لار کې ورکوي چې هغه دومره خراب وي که بالفرض دلی څوک ورکوي که نه دا غریب شي نو دی په پټو سترګو والي، سترګو باندې ورته کتې هم نه شي چې دا شی څنګه حالې. وایي ان تغمزو فیه، وایي په خپله بیا سترګې پټې کړي چې مړه دا شی خو د اخیستلو نه دی، خو بس ورو کې که اوس هم ضرورت دی ګینې دې سړي ته ګوره او دې سر ته ګوره او دې شي ته ګوره، خو بس په پټو سترګو یې والې. ګوره دا الله څومره عجیبه ویلي. او موږ له چې راکې خراب مال مالداره سړی او جی سنډا مې حلال کړی، هلکه د سنډا خو دې لکۍ نه وه که نه، وایي مړه لکۍ باندې څه کوي، لکۍ خو څوک نه خوري، که خوري او که نه خوري الله ویلې لکۍ والا شریعت کې د لکۍ والا شی به کې چې د درې میسې نه لکۍ زیاته کټ وي بیا به نه کې. د سترګو نظر یې بالکل دومره ختم دی چې خوراک نشي کولی، ده کې به باندې قرباني نه کېږي. خپې بالکل دومره ماته ده چې بالکل یې لګولی نشي بیا پې قرباني نه کېږي. غوږ یې د درې میسې نه زیات کټ دی یا د نیم میسې نه زیات کټ دی بیا پې نه کېږي. ستره څیز والا خپله خو چې ټماټر باندې یو داغ ویني نو د 5 کیلو نه هغه ټماټر راوباسي او هغه ته واپس کې او الله ته بیا داسې څیزونه ورکې. نو دې وجې نه کوي. بله مسله دا د عزتمندو، نو په قرض باندې هم که چا څه شی واغېستو او حلال یې کو قرباني ادا کېږي، که مالداره سړي واغېستو که غریب واغېستو. درېیمه مسله دا د عزتمندو، اکثر بهر ملکین تپوس کېږي چې زما پلار قرباني وکړه. بل قربانۍ کې دا یاد لري په خپل لاس باندې حلالول یا په خپلو پیسو باندې اخیستل ضروري نه دي. بس چې ستا په نوم قرباني وشوه، که هغه تا په خپلو پیسو وکړه، که هغه تا له چا فری یو څاروی درکړی و هغه دې حلال کو هم قرباني وشوه، که تا ته ملګري ویلې چې هلکه زه درته یو حصه ګفټ کومه او به ته بېغمه شه او ستا په نوم باندې یو حصه حلاله کړه هم ستا قرباني وشوه. پیسې ورکول یا عزتمندو په خپل لاس باندې اخیستل یا په خپل لاس باندې حلالول دا پکې ضروري نه دي. دا چا دا کېږي؟ خو د اجازت خبره مې درته صرف وکړه، د پردو خلکو نه به اجازت الې دا پکې ضروري دي. هغه ته به یو میسج کې چې ستا د طرف نه ما قرباني وکړله وایس میسج ورته وکړه، خو چې هغې اټینډ کي که هغه بس بل کتل اعلاني او تا وکړله بیا هم دې نه شوې. ګوره دا یاد لره، هغه نشاناتو پکې ګوره. ښه نابالغه ما نشته که نه نشته. بعضې عالمان وایي د قرباني دومره اهم څیز دی. زموږ احناف علما کرامو کې هم بعض وایي چې کم ماشوم مالداره وي وایي دا هم د قرباني کوي، په خپله خو یې نشي کولی، خو پلار دی ترې دی د ده سره چې کوم دی بس هغه دی د ده د طرف نه د یو حصې پیسې راوالي واده شي. اگر چې راجح خبره دا ده چې په نابالغه باندې څنګه چې مونځ نشته، څنګه چې په حج نشته، نو قرباني خو د دې نه وړوکی عمل دی، دا هم پې واجب نه ده، ضروري پې نه ده. نو دا ماشومان د دې څیزونه ادا کوي. ما اوس د بچو له یو چیلی واغېستو ځکه چې دا عادت شي، دا وپېژني قرباني څه ته وایي، ګیا څه ته وایي، کوتره نه پېژني. بعضې غټ هلکه ته ورشه ورته کوتره راوړه هغه ټانټې راوړي او دلته لکونه روپۍ کوتره او ټانټو کې فرق نشي کولی. نو دا خو ماشومان له دا څیزونه ته واله که نه. ته یو ماشوم ته لور راوړه هغه لور نه پېژني، ترخز راوړه ترخز نه پېژني. ځکه موږ ماشومانو ته دا څیزونه ښودلي کله نه کله دې کلو ته چکر له بوځئ وایي دا څیزونه دا دي دا دا دي دا دا دي دا دا دي. دا ماشومانو ته ښایي دې ته یوه وایي، دې ته لور وایي،
دا سیزونه ورته ښایي او دې ته چې کوم دی ګاڼۍ وایي دا سیزونه بچو ته ښایي عزتمندو. یو بله مسله ده عزتمندو، بعضې کسانی هغوی سرمنې سره څاروی خوري، ګډ دی مثلا سرمن ترې نه لرې کوي او دا ویښته ترې وباسي لکه دا مومندان او بعضې قومونو والا عیساخیل مساخیل دا کسان داسې کوي، او بعضې کسان دي هغې په اور باندې دی کوم دی دا ویښته ترې وسوځوي، نو هغه بظاهر هغه چمړې ځای په ځای باندې لږه سوځېدلي شاني، وایي د دې خوراک څنګه دی؟ بالکل صحیح دی. کلو واشربو، خوره وسکه خو ولا تسرفو، ډېره زیاته مه ورچوه چې بیا وروسته ورپسې د ازمې ګولۍ خورې یا وروسته دې بیا خېټه خرابوي بیا مونځ له نشي راتلی. دا ولا تسرفو معنا دا ده لږه ګزاره کوه، ډېره غوښه ده په ارام په ارام یې خوره، خیر ده څه خبره نه، نو داسې هم خوړی شي څه خبره نه. پنځمه مسله عزتمندو یو بله ده، بعضې څاروي هغه بچي نه راوړي، اکثر زمیندارو سره داسې څاروي ولاړي نو بس هغه وایي هسې بچي نه راوړي زه دې اختر کې بیا حلال کړم، یا بالفرض یو سړي داسې څاروی واغوستو چې هغه بانج څاروی دی، بانج شنډ څاروی دی، بچي نه راوړي، میخه ده غوا ده، چا ورته ویل ارزانه مې د دې وجې نه درکړه چې دا بس بچي نه راوړي بس پرېږدی ځه، چې بچي نه راوړي بیا هغه پیم نه کوي نو بس داسې څیز بیا ارزانه خرڅوي. نو یو سړي ویل چې هلکه دا به وي که نه، داسې نه چې اوس پې قرباني نه کېږي، نو په داسې څاروي باندې قرباني کېږي او بهتره قرباني پې کېږي، ځکه کوم څاروی چې بچي نه راوړي هغه ډېر لحیم او شحیمي کټه موټه تازه وي، ځکه که نه کومه ښځه چې بچي نه راوړي هغه وګوره ښه مزېدار سوربی ښایسته وي، مونږ خو دا ښځې په دې بچو باندې غریبانانې ګډې وډې کړلې ښه ښایسته نه وي، او دا ظالم دومره خواري ورسره وکړي ډبل ډبل بچي پرې راوړي هغې نه بل ورسره ټانګه جوړوي. نو د دې وجې نه عزتمندو هر یو څیز په اندازه وایي جرنده که د پلار ده خو په وار ده، یو اندازې سره یو طریقې سره داسې کوي بس بیا دویم واده دپاره وروره بریتونه رنګ کړي او ږیرې رنګ کړي وي جي بل پسې ګرځمه. همدې یو ښځې سره خواري کوئ، د هغې د خوراک څښاک خیال ساتئ او د هغې د کپړو پیزار خیال ساتئ، دا یو ښځه ښه ډېر شی ده او دا تا دپاره پوره ده، ځکه ته کوم داسې رستم پهلوان یې خو بس داسې د زړه شوق دی لږ زیات دی، پوه شو شیطان دی زورور دی، نور څه خبره نشته دی، نور د کې دومره زور نشته خو بس شیطان دی زورور دی، دا دی او دا دی او دا به څنګه او هغه به څنګه. نو بهرحال عزتمندو نو داسې څاروي باندې قرباني کېږي لکه خسي څاروي باندې قرباني کېږي، بعضې خسي کړي که نه ډېر څاروی ډېر رواني بس هغوی ډي ته کي او هغې کي نو دې باندې هم کېږي ځکه د هغې غوښه هم ډېره مزېداره شي، ځکه چې هغه ګډوډ کارونه نه کوي نو بس هغه غوښه هم بیا ډېر مزېداره شي، او نو داسې څاروي باندې قرباني کول بهتر دي ښه دي، ځکه د دې غوښه مزېداره وي. بس اوس دې پسې ګرځئ سامانونو مامانونو ته د چیلو ګورئ چې هلکه داسې دی که هغسې دی، ځکه دا نه ته بل یو لانجه در په غاړه کړه اوس به دې پسې ګرځئ. خو بعضې ورته ګورئ نکلي لګولي چک کوئ را چک کوئ ولا یو ته چې راښکلې هغه ته لاندې پرېوتې هغه ورته پلسټکي لګولې وې نو دې وجې نه دی. یو بله مسله د عزتمندو بعضې کسان ته څاروی وران شي هغوی بیا بېهوشه کوي یا په تمانچې ولي په ټوپک یې ولي، ځکه څاروی راګیریږي نه او ډغرې وایي او نقصان کوي. نو دا یاد لري عزتمندو نشه څنګه چې د انسانانو دپاره ناروا ده دغه رنګې د څاروو دپاره هم ناروا ده، ځکه نشه والا وکې که نور درته نشه شي او نور دې ګډوډ کړي، نشې والا سړی خو بیا څنګه چې سړي دماغ کار نه کوي نو د ځناورو خو هسې دماغ نشته دی دومره، نو که نشه دې ورکړه کېدای شي نور دې ګډوډ کړي. او دویم پکې نقصان دی کله ناکله ته څاروي له نشه ورکړې د نشې خپل ډاکټراني اکثر بیماران تاسو ګورئ اپریشن کې مړه شي د هغې وجه څه انستیزیا خپل یو ډاکټر وي د نشې، هغه چې نشه لږه مخکې وروستو کي سړی پکې لاړ شي اپریشن کې چپه شي، نو د انستیزیا خپل ډاکټر راځي هغه دې له نشه ورکوي او د اپریشن بیر سرجن وي هغه بیا بل کوي، استاد ځان نه سرجن جوړ کړی جی دا چیلې دا سنډا نشه کومه یا ول انجکشن وي او لږ شان نشه دې ورته ډېره کړه او هغه درته هلته د اختر نه چې کوم دی وروره د اختر د مونځ نه مخکې خپې قبلې ته کړې چې وروره دې ته خو زه ټینګې نه یم او مړ شو نه بیا به څه کې بیا پیاسې چاړه راکاږئ جي چاړه مې پرې راښکلې وه نو په بړ څاروي باندې چاړې راکاږي هغه مردار شو که نه مړ شو که نه نو نشه کې ګوره څاروی مري. بعضې وایي جي نشې سره لږ داسې شي چې لکه اسانۍ سره حلال شي، دا بالکل غلطه خبره ده. څاروی د ټولو نه آسان حلالولو سره مري چې فورا د د بدن نه وینه وځي بس دا فورا هغه ریلیکس شي او د ټولو نه اسانۍ سره وځي. دویم دا دی دا وینه ګنده ده، نشې سره هغه بعضې وینه د هغه په بدن کې اوچه پاتې شي
نو بیا داسې غوښه نقصان کوي. دا یاد لرئ. ځکه دې حلالولو ته په عربۍ کې زکات وایي او زکات صفایي ته وایي. څنګه چې پیسو ته زکات ورکوي صفا کوي، نو دې حلالي ته هم زکات وایي. مطلب چې حلال یې کړي نو دا صفا شي. نو د دې خبرو نو بیهوشي، خو که بالفرض یو سړي بیهوشه کو، داسې سچویشن داسې جوړ شو، حالات داسې جوړ شو ډېر سخت و، نو بیا کوشش کول پکار دي چې ډس پې کې نو په خپه یې وکړه، په سر یې موله، بعضې سړی په کوپړۍ ولي، ته وایې که چېرته جهاد دی او وروره کافرو ته را مخامخې ته دی، داسې نشانه یې په سترګه لګوي. ولې ظلم کې په خپه باندې وله او به زر زر ورشه یو ډس پې وکړه، بس کافي ده، بس هغه بیا ویرېږي. او که نه د خدای بنده دا هم مه کوه، ډس څه لکې یو قصاب راوله. تاسو یقین کې داسې قصابان دي د خپو تړلو نه بغیر د لرولي و. دا قصابان چې دا وي زه بل کمبېلې ته تللی وم، زه د هر یو شیز ته ځم، هر یو شیز ګورم، ځکه موږ ته مسلو ضرورت را بېخېږي. زه پرون نابوز کمبېلې ته تللی وم، بس هغه سړي کړاس بغیر د خپو تړلو نه راسو کو او اواز یې به کو وایي سم شه، یقین وکړه ستا روی باندې چې هغه خپې هم نه راپولی او ګړس یې حلالې کو. داسې قصابان شته. نو چې 2 لکه او 3 لکه روپۍ او 1.5 لک روپۍ دې په دغه باندې ورکړي، خو یو 10,000 15,000 په قصاب لم ورکړه که نه، د هغوی سیزن دی، هغوی غریبانان به پیسې چېرته ګټي؟ په هغه اختر کې هغوی هغه خیرنو جامو کې ګرځي او څو ورته شوم پړک خلک را مخامخ شوي دي. جي په خپل لاس حلالولو کې ثواب زیات دی. بلکل راسملی دی هغه حلالې ته په خپل لاس کا، راسمله وه په هغه باندې، ټوټې ټوټې په هغه باندې کا، حلالې ته په خپله کا، چاړه پې په خپله را کاږه. خو که یو ځل درته اخوا دې خوا شو که نو حلالول څه کوې چې الټه ته حلالوي. نو د دې وجې نه ګزاره کوه، د قصاب رزق قلت یې مه وه، هغې له خپل دغه ورکه، نو قصاب وله راوله. او که بیا بالفرض چا وویشتو یا داسې انجکشن یې وله وکړله چې سا پکې و او دې دوران کې حلال کو، نو مکروه خو دی خو حلال شو، صحیح ده، څه خبره نشته دی. خو که ته مړ شوی و او هسې وروسته وروسته بېچاړې راکاږي، وایي جي لږه ډېره خپې خوځوله، نو لږه ډېره خو هسې هم خوځېږي، دا څه خبره. نو د دې خیال ساتئ. اتمه مسله عزتمند یو بله ده، د تقسیم نه مخکې غوښه ورکول. بعض وخت کې مشترکه، یو خو ستا خپله قرباني ده وروره چې سر دې ته کټ کو او پیسې د سره د پردو خلکو نشته، ټول خیرات که په مغه ځای باندې کټ کوی، یو ځای ته را کټ کوه خلکو له یې ورکوه، هېڅ خبره نه ده. خو چې پردي خلک د سره وي یا خپل دي خو هغه حصه غواړي، هغه وروره ما له خپله حصه راکړه، تا ځان نه سخي ارسلا خان جوړ کړی چې د سخي ارسلا خان خو بېل اوښ به دې راوستی بلل کړی به دی. اوس چې موږ سره کو زموږ طرف پکې ورنه کړي، موږ ته بچي جاړي، سلم ښځې سره په جنګ اړې، زموږ ښځې پکې بختورګې هم ګوري، بختورګې دې نه دی راوړی، بعضې ښځې ډېر لنجماري، ځان نه جنګونه مه ګورئ. او هغه یې نه دې څه کړله، او ورور هلته ورته سخي ارسلا خان ناست دی، هغې خلکو کې تقسیموي. هلکه صبر وکړه چې حصې تقسیم کړو، زه به بیا خپله تقسیم کړم، زه غریبانانو له پکې حصه وباسم، ته خپله حصه کې وباسه. خو که اجازه ټولو کې یو غریب سړی رالی یا بل داسې رالی، یا ستا زړه کې خدای واچول چې هلکه د جومات امام او دلته قاري صاحبان دي، هغوی قرباني نه ده کړې، مړه دا څاروی چې موږ سنبالو او دا چې مثلا فارغېږو، نو دا خو مازدیګر ماښامي بیا چې پخو، او قاري صاحب خو به غریب همداسې ناستي، نو ټولو نه اجازت والی چې هلکه د دې سټ نه به لږه غوښه را کټ کړو، دا به مولوي صاحب کره قاري صاحب که ولېږو، یا دلته غریبه ښځه د هغې کې به یې ولېږو، هغه یتیم له به یې ورکړو، یا بار څوک ولاړ د هغه له به یې ورکړو، او د ټولو اجازت یې نو هېڅ خبره نه ده. باقي به بیا په ټول باندې صحیح تقسیمې، او هغه چې د په اجازت باندې ورکړه صحیح ده. خو بعضې عالمانو لیکلي چې دې کې د نظر والا کس نه وي، بعض وخت کې د منښتې والا کس هم پکې راغلی، ما یو حصه منښته کړې ده، نو د هغه د حصې نه بیا نه ورکوې، ځکه هغه به غریب له ورکول ضروري ده، او دا که تا مالدار له ورکړه نو د هغې حصه کې دي بېجا مداخلت وکړو. خو اکثر زموږ هغې کې د نظر مسله نه وي، ټول د قربانۍ والا وي، نو اجازت سره پکې ګنجایش پکار وي. بعضې کس داسې وي عزتمندو، هغه له چا څاروی ورکړي او هغې له دې لپاره ورکړي چې مثلا بعض وخت کې زموږ د پښتنو کې رواجونه چا کره مړی شوي خلکو له وروړي، بس دا پې ځان غلی کوي، مړه بس مړی خواستیم شوی، هغه د خدای وبخي، دا به موږ د اختر کې حلال کړو، او ایک تیر دو شکار، بس چې کوم دی وایي مړی خو م خیرات کړی و، بس ما خپل چیلی حلال کړی و، دا بل چیلی ډېر مزېدار دی او ډېر ښایسته لمې دی د دې ګډو، دا به ځان له اختر کې حلال کړو. صحیح ده، حلالولی شي، صرف د مړو غم مه کوئ، د ژوندو غم هم کولی شي. نو د دې وجې نه عزتمندو ځان له حلالولی شي که چا دله څه شی درکړي، ضروري نه ده چې پیسې خرج کړي. د مفتو څاروی دی تا سره ولاړ دی، د خپل کور څاروی دی، هم یې حلالولی شي، او چا دله درکړی ګفټ کې درکړی هغه هم حلالولی شي. خو هغې کې به که مالدار نو هغه عیوبو ته به پکې ګوري چې څه عیب خو پکې نشته دی، داسې نه چې هغې کې څه عیب وي هغه نه ځان خلاص کړی او تا له درکړي او ته ورته هسې خوشحالېږي، اول ته اختر پې ځان له خراب کړي. نو دې وجې نه دغې مسلو ته به پکې خیال کې. بله مسله عزتمندو، د دې کسان اکثر تپوس کوي جي 10
پهلنۍ ذی الحجه چې کله د حج میاشت شروع شي تقریبا اوس د دې منګل یا بود ورځ باندې به شروع کیږي د ذی الحجې میاشت نو اول تاریخ د ذی الحجې شي په 20 یا په 21 تاریخ باندې د دې جون دا به اول ذی الحجه شروع کیږي تاسو ته به اعلان باقاعده وشي نو دې کې یو عمل دی چې نوکان نه کټ کول ویښته نه کټ کول سرمن نه کټ کول دا دوه درې څیزونه نه کټ کول دا یو بهترین عمل دی نبی علیہ السلام فرمایي من رآ هلال ذی الحجه وای چا چې د ذی الحجې میاشت ولیدله فاراد ان یضحی او دا اراده لري څاروی اغستی دی یا څاروی علي چې زه به قرباني کومه نو فلا یأخذ من شعره دا سړی دی خپل ویښته نه کټ کوي ولا من اسفاره نوکان هم دی بیا نه کټ کوي حتی یضحی تر دې پورې چې کله قرباني وکړي نو بس بیا دې ویښتیان کټ کړي داسې الله رب العزت په دې اختر کې داسې ببر سان سړی خوښي چې ګډ وډي او د الله دپاره ویښته او دا څیزونه پرې غوستي خو داسې نه چې ته ډېر زیات ببرې د 2 میاشتو نه همداسې پاتې نو د دې وجې نه تاله پکار دی چې د ذی الحجې نه مخکې ښه د کوترې مشین ځان لوالې چې په هغې باندې ځان څپا کړې صحیح شو بعضې کسان ډېر وخت نه همداسې ناست دي که نه بېادبي دې معافي نو بهرحال په هغه مشین باندې ښه ځان صفا کړه د هغه تاریخ نه مخکې ویښته سنت سر سنت هر څه واخله چې ځکه بیا 10 ورځې دي 10 ورځو کې انسان ویښته بیا ډېر بې ډوله غټ شي چې مخکې نه غټي او چې نه تا غټ کړي نو 10 ورځو کې بیا دومره بې ډوله نه غټ کېږي نو بیا زبردستي د الله هم خوښي د انسانانو هم خوښي او ته پکې بد هم نه ښکارې نو د دې وجې نه مخکې نه صفایي سترهی وکړي دا عمل څه شی دی بعض عالمان دې ته واجب وایي ځکه پیغمبر ویلي چې ما یخله خو بس ما یخله که نه تی دې ته څه وایي چې دا سنت دی او که مستحب دی خو پیغمبر وایي می کوه نو بس می کوه خبره ختمه کله درته وایي صفا ګرځه کله درته وایي چې کوم دی می کوه دا د الله بس او د پیغمبر دپاره او زموږ دپاره د احکامات رالیږلي خو که بالفرض یو سړی وایي تنګ شوی دی چې جي بس کټ کومې نو څه ګناه پکې نشته دی خیر دی که چا کټ کړه څه خبره نشته ګناه پکې نشته موږ یو سنت یا مستحب عمل دی بعض عالمان ورته واجب وایي قرباني چې څوک نه کوي هغوی په دې عمل کولی شي او بلکل یې کولی شي ښه خبره ده هغې دپاره لازم نه دي هغوی هم دې ویښته نه کټ کوي دا اصل کې بعض عالمان وایي د حاجینو سره مشابهت دی صرف په دې یو عمل کې حاجین هم هلته احرامونه تړلي وي چې د ذی الحجې میاشت شروع شي نو نوکان او ویښته نه کټ کوي ته هم هغوی سره مشابهت وکړي یا د قربانۍ سره مشابهت دی چې عزتمندو قرباني خو اصل الله د انسانانو مقرر کړې وه د اسماعیل علیه السلام خو هغه بد شو نو ستنه ستم پکې ورکه دا ویښته دې کم وساته او بیا په هغه ورځ باندې د قربانۍ سره په یو ځای باندې قربان کا نو لږ شي نو په دې خبره باندې عمل کول پکار دي یو مسله د عزتمندو خو بس هغه خو اوږده مسله دغه بیا پاتې شوه خو هغه به چې ته زه ریکارډ کوه چې قرباني په چا باندې واجب ده څه ټایم دی دې ګړی کې بس اوس ټایم پوره دی او تاسو مارکیټ والا کسان دغه کېږي نو بهرحال دا څه مسلې چې درته بیان شوي په دې باندې الله موږ له عمل کولو توفیق راکړي چاته څه ذهن کې څه مسله راځي نو کوشش کوئ ځان سره په کاغذ لیکئ دلته یو له بل له ورکوئ مخکې به راځي نو ځه څه نه څه ځکه موږ ته پته نه لګېږي چې چاته کومې مسلې ډېر ضرورت دی بعض وخت یو سړي ته د مسلې ډېر ضرورت وي هغه غریب ډېر کشمکشي ضروري نه چې قربانۍ مسله ده بس خپل نوم پکې مه لیکه ارچا خان پکې لیکه په خبره چې بس دا یو خان دی او یا بے نام او دغه رنګې چې کوم دی داسې نامعلوم وہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے بس داسې پکې لیکه مګر کی او پلانې مسله جي او سړي ته د دې مسلې ضرورت دی او دې مسله بس سړي شرمېږي شرم نه دی پکار دین کې عزت دلته ښځو باندې سوداګانې خرڅې چېرته شرمېدلې څومره ګبونه ورسره لګې جی شاباسي دا هم مسله ده ګوره وایي زما 6 زامن دي زما د انګورانو به څه کېږي د ننګور څوک ته ننګور وایي څوک ته انګور وایي وایي د دې انګور به څه کېږي دا ګورې اهم مسله ده دا یاد لرئ د قربانۍ تعلق د پیسو سره سونې سره او